من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو دا وخت د پیر بابا طرف ته روان یو نو دا یو مشهور چې کوم ځای دی مشهور ځای کړاکړ ابشار چې کوم وو دغه د بدقسمتۍ نه دغه سکالې چې کوم دی هغه شانتې واوره په دغه ټاپ باندې نه شوی کوم چې دغه اوس دا ګور د علم هغه ټاپ ښکاري هغه طرف ته خو پې واوره شتې خو دې طرف ته چې کوم دی هغه واورې هغه شان سکال ونه شو هغه بارانونه ونه شو چې د هغې د وجې نه برهراست اثر چې کوم دی هغه په دې ابشار باندې غورځېدلی دا د پسرلي راتګو پسرلی چې کوم دی تقریبا روان د شینکي دي غنم راخیږي ګلونه چې کوم دی نو خودرو چې څومره دي هغه راخیږي خو دا ابشار چې دا به ډېر زیات د اوبه به چې کوم دی دا به ډېرې زیاتې وې خو د بدقسمتۍ نه سږ کال چې کوم دی نو هغه شانتې بارانونه هغه ونه شو نن دغه ابشار چې کوم دی نو هغه تاسو ته موږ مخکې هم ښوولی خو په دې پیره باندې هغه بیخي لکه په وچه باندې حساب دی او دا زموږ د عملونو نتیجه ده چې بارانونه نه کېږي واورې نه کېږي او په دغه وجه باندې دغه چینی دغه ابشارونه دا زموږ د ژوند نه لګیا دي منفي کېږي خو بیا هم دا د دې یو خپل سور دی خپل خوند دی او همدغه شانته که موږ دې طرف ته وګورو نو دا د لیګانی ډېر ښایسته کلی دی دا د برې نه هم ډېر ښایسته دی خو ما وایي چې لږ د نږدې نه به واخلو او نن په وړومبي ځل باندې دا کلی چې کوم دی نو چونکې دلته کې موسم انتهایي صفا دی او هغه لړې هغه دوړې نشته دی کله چې موږ راتلو نو کله دا غرونه به ټول زیات چې کوم دی په دغه لړو کې په دغه دوړو کې د دغې کاڼو د کاروبار د وجې نه چې کوم دی دا به خړ ښکارېدل خو نن ډېر ښایسته او ښکلی موسم د دغه لیګانی کلی چې کوم دی ډېر انتهایي ښایسته ښکاري زما سره د دې چکر ملګري چې کوم دی نو امین جان دی زما کلیوال ملګری ډېر پخوا زمانې نه بیا ورسره احمد یار باچا د زموږ د جنګو دی هم د روزانه په بنیاد چې کوم دی په دغه چوک کې زموږ سره میلاویږي او نذیر خان دی زموږ دی هم د روزانه په بنیاد باندې جنګو په چوک کې دوکان و او موږ به میلاویږو خو د بدقسمتۍ نه هغه دوکان یې ختم کړی دی او نن سبا دی زموږ د سیل نه داسې نیم الوتی دی خو په زور هم نن راټینګ کړی دی او لکه چې کوم دی نو دغې چکر ته د پیر بابا او موږ روان یو اوس د دې لیګانی کې نه بره چې کوم ابشار دی د هغې سره ولاړ یو نذیر خان ته څه وایې بس الحمدلله شکر دی روژه 21مه روژه روانه ده او ډېر په بهترینه طریقه باندې الحمدلله موسم هم برابر دی ګرمي هم نشته او نن د ملګرو وي چې یاره بنیر ته به لاړ شو او زیارتونه به هم وکړو او د دې دغه نه به خوندونه والو نو شکر دی نن روان یو بس دې د ګونۍ کلي ته دې ته راورسېدو کړاکړ علاقه ده او ابشار دی ډېره مزه کوي اسرار صاحب دې خدای خوشحاله کړي چې ډېر ښایسته چکر یې الله کو او ډېره مهرباني جزاک الله نذیر خان تاسو واورېدو کوم چې زموږ د ننني چکر چې کوم دی نو امیر هم دی بهرحال بیا په کوم زموږ سره سلام مشوره کوي خو لکه امیر دی اوس موږ پیر بابا طرف ته چې کوم دی نو مخکې ځو مخکې سفر کوو او هغه ایریاګانې او علاقې چې کومې تاسو نه دي کتلي نو هغه به انشاءالله تاسو ته ښایو موږ سره اوسئ